زما مسلمان رور لا او خاص طور پر پختون له دی الله گاډي نه ورګي چې گاډي د خپل لاندې راغې نو دې بیا پیدل سړی نه پیژني دې بیا پیدل سړی نه پیژني دا پیدل بیا سره انسان نه بس دې صرف انسان دی چې زخ په کوم نه پکسلیټر د پاسه پرته ده او بیا چې چرته باران وشي بارانو او بلاره باندې خټي نو زمونږ د خلکو له دا مزه ورکوي چې راځه دا پیدل سړی نارینه دی یا زنانه ده دا په دې لاره باندې روانه ده او د دې خبرې د سره احساس نشته چې زه دا ټیر ورخېجم خیر دی که به زنانه لمده شوه خیر دی که دا نارینه غریب روان دی ځان یې سنبال کړی دی دفتر ته روان دی میټینګ له روان دی غم خادی له روان دی خیر دی که دغه جامې څخه شي خو زه دې لږ تیز لاړ شم زما دا تیز تلل څه دي دا لازمي دی او ضروري دی او بیا راته د دې نه غټ افسوس په دې خبره باندې کېږي په دې خبره باندې چې تاسو به چېرته د یو مالداره سړي زوی نه یې لیدلي که چا لیدلي ما ته به ووایه د یو مالداره د یو ډاکټر د یو خان د یو داسې سړي چې هغه صاحب حیثیت دی یو خو داسې که نه چې لږ نوي پیسه راغلي ده جو هغه بېله خبره یو داسې چې یو سړی د وخت نه مالدار او د هغه سړي زوی ما ته وښیی چې هغه په موټر سایکل باندې نخرې کوي چاته معلوم دی بھائی چې مالدار سړی د مالدار سړی زوی ما چرته نه دی لیدلی چې موټر سایکل باندې نخرې کوي په موټر سایکل باندې ټیرونه راوچتای او لګیا به رو دی خاص غلو او دی خاص غلو دا چې څومره ته نه دا خوشي تشي د روپې درک به سره نه لګي خو بس چرته چې کوم دی هغه بجلیګر مونسپلټي خپل خبرې کولې خو زما لپاره مناسب نه دي پته نه چې څه سيزونه خرڅ کړي او راوړي چې موټر سایکل پیدا کړي او په کومو طریقو باندې موټر سایکل پیدا کی او دغه موټر سایکل به کوم دی بیا ورو په ټیپ په راوچتای او نخري بګای او دا پلان کې کېنګ دی او دا پلان کې کېنګ دی ماشاءالله کېنګ معنی باندې ته پوهیږي کېنګ څه دوی دا کېنګ په معنی نه پوهیږي چې دا کېنګ څه دوی خو بس ځان سره به لیکلي پلان کې کېنګ او بس ورو ټیک ټاک جوړ کی او خلک ته لیکي لګاو نایس او ویری ګډ او بیوټیفل دا او دې خوشحالي دغه موټر سایکل چې کوم دی اوچتای او چې بل ورځ راوغورځيږي او بیا خوشي جو بیا مفتی صاحب سړی ګور ډېر کمزورې دي مفتی صاحب سړی ډېر کمزورې دي ګور د غریب لپاره په आवाज اوچت کا داسې غریب لپاره سره आवाज نه اوچتو پرځه د خیرات ښکارم زما نور سکار نه زبر د خیراتونو غواړ کم یو کس زما په دې حواله باندې راغی چې پلان کې سړی خوشوي دی موټر سایکل باندې لګېدلې دی داغه خپل ماده د ولاسه ماده دی هغه چې کم دی داس چل شوی دی او راځي چې اوس ول دواګانی وکړو او مرګ سره ګلونه وړي داسې وایي کنه مرګ سره ګلونه وړي او بیا دې تخیل نه کی چې بای سونه خسته ګول او شي ګولو د پیغمبر په مخالفت کیو د الله په مخالفت کیو د مانزه ټیمونه نه پیژاندا چې د مونږ ټیم سي دلته پرون موږ په مانزه باندې ولاړو او په تکبیر باندې زه بخپل تکبیر زه بخپل نه کوی شوی چې ما به دا تکبیر صحیح ویلې دی کنه دومره غرمباري باندې بده ځکه تیر شو او یو مې پکې ولیدو ما وسو کوم په لاس کې مې زور نشته چې ما ته ویلې پرکشه کې ماشاءالله دومره غټ ډیګه د دې دغه امر ډیګه پکې خو او یو خوشي تشي دغه طرف ته ناشته او یو تشمانی دې طرف ته ناشته او ډیګه لګولې دې ته دسه برنګه جوړلې الګ څه چللې دا اختر وشو چې د روزه په خوشاله کې موږ اختر مناو نو اول خو د سړی توبې زګه د چا بزلونه زخمی د چا و پتن لګي چې بکور کې سو واقعات شوي او چا باندې غم راغلي دي مرګ شوي دي خلک لاسنوي تقریبانان د اختر په باندې کینه کومړ شوي دي اوس نشو کې ناشته اختر دیبا ته چا درنه څه خبره او دا دومره غټ ډیګ راوړې دی رو پرکشه کې ناس یو غرمبا دیس از غانې ته بدیم نه پوهیږي چې جمعات مخې ته تیرې کې مزه دا میوزیک بند کم کا بند نه کوم مولا بجلیګر سے فرمایل وای مونږ چې کله په هندستان کې نو د هندستان چې کم هندوانو دغه هندوان چې بکله دا جمعات مخې ته تیرې دا نو وای جمعات به خپلو او د جمعات په تقدس باندې به دعاګانې غوښتي او وس هم په هندستان کې دا ماحول شته چې خلکو خپل ماشومان نه وړي خپل بیماران یې راوړي او د جمعات مخې ته په قطار باندې ناسي سوال ده نه زمون خودل د ټول چې کوم دي سوالګری دي او مونږ ته بزور سوالګری جوړی کړی دي یو موضوع پریدو بل بګی راوځي مونږ ټول خلک بخپل سوالګری کړی دي الله دلته به کوم دی اعلان وشي الګ زبر ماته وګوره او زرا ورزیدلې ما مال چې کوم دی هغه کې شابه الګ ما به گاډي چلاو او وسره ورزیدلې ما شابه
جو مونږ ورو شروع شو جو مونږ خو تکړیو کنه جو لس او شل دا ول ورکو هغه ویل کده خو نه خپل کار دی زه ګاډي ولې لګوم زه مزدوري ولې کوم دا سوال پکې خای دا خپل کار مزدار کار جو هغه د سوال شروع کی جو بس د جمعات مخې درته بیا دنیا زنانم ناشتي دا زنانه دا کوم چې د بهر ناشتي او سوالونه کوي زه ته په چیلنج باندې وایم او په دې ځای کې زموږ سره د مارکیټ کې ولک دی په دې سوپر مارکیټ کې دکان دی هغه ماته وی مفتي صاحب زبر ته بغوته کما دغه زنانه دا کوم چې د جمعات مخې ته ناشتي او مونږ ویل کونډه دا هغه د आवाज نه پته لګي چې واده شوی نه دا او تا دونه دوکه کې تا ته وای واړه بچی وي دي نو واړه بچی د کم طرف رااله دا خو د आवाज نه پته لګي چې نه واده شوی نه دا صرف د موبایل لپاره د ټچ والا موبایل لپاره ستانه چانده غواړي تا خیرات غواړي او ته ورکې تا ته چې کم غریبانان معلوم دی هغه ول نه ورکې اته زیاته کې نو په هندستان کې خلک د چاندي لپاره نه کینی د خیرات لپاره نه کینی دا په قطار باندې ناسي دا مسلمانان چې کم منځ وکي او راوځي نو هغه هندوان وته وای دا موږ دی په دې زوم په دې بیمار باندې چوپ کا چې دا خشي عام مسلمانو دا نه چې لکه دا پکې څنګه مسلمان دی دا پلان کې نه مسلمان دی مونږ یې کړی دی دا غوډونه یقین دی چې دا خپل رب ته ولاړ لې وس چې تر اوځي هغه دا دم کا دا غوډونه یقین شته زمونږ بس دغه مسله ده چې موږ صرف په نوم باندې کلمه ویلې ده نور د مسجد تقدس نشته نو زه حیران دا یم چې په انتظامیه له پکار ده زما د आवाज د انتظامیه اوري کنه دوړه پکار ده چې به د قرکشي والله کوس کا چانکا تشپانیا د روپې سره درک نه لګي چې معمولی چې کم دی پټرول ګران شي به دغه د ولاړ احتجاج کړي رکشا نه چلو ما وای نه چلے یاره پټرول ګران دی نو تا چې دا دونه ټیپ لګولې دي او د خلکو له تکلیف ورکې خلکو ذهني اذیت ورکې څوک په یو مسله کې څوک په بل مسله کې وخت زما سره نوجوان ولاړو سم مسلې ته پوښیږو په دې کې هغه یو رکشا راو ګرځولا ماشاءالله داسې میوزیک چې ما وی چې دا پتن لګی چې دا خبره هغه سلیمه دلته راوړه کسي شي راوړ نو ویلک سړی تو بيز دکو لگا قلیز دکو او د خپل کشران دوایو چې بای ته موټر سایکل چې کله روان کې کنه ته موټر سایکل و چلے نو شاته ټول خلک چې کم دی هغه د لمور او پلار کنزي خورياني دل کنزي نو د خپل امور خور په خلکو باندې ولي کنزي لک سړی تو بيز دکو الله رب العزت موږ ته عقل او سمجھ را نصیب کړي